د المدینه ماډل سکول ان کالج ناوګې درې ورځنۍ سپورتس ګالا په ناوګې ګراوند شروع شوه. د سپورتس ګالا باقاعده افتتاح د سکول منیجنګ ډایرکټر فیاض خان کمالزی او استادانو د فیتې کټ کولو وکړه. په دې موقع د های سکول ناوګې هډ ماستر مولانا فضل سبحان د بیټینګ کولو نه د سپورتس ګالا د کرکټ میچونو افتتاح وکړه. میډیا سره د خبرو په وخت منیجنګ ډایرکټر فیاض خان کمالزی وی چې د المدینه ماډل سکول ان کالج په دې سپورتس ګالا کې بعد سکول د ماشومان په منځ کې د کرکټ، فوتبال، رسکشي، بیډمنټن، لانګ جمپ او های جمپ مقابله کولی شي. هغه وی چې د میډ ټرم امتحان نفس د ماشومان د ریفریشمنت لپاره موږ د دې سپورتس ګالا تابع کړي چې د ماشومانو بوریت ختم شي. په دې موقع د سپورتس ګالا انچارج احمد علي شاه وی چې د سپورتس ګالا لپاره موږ د سکول د ماشومانو په مختلفو نمونو ټیمان جوړ کړي او د هغې په منځ کې به مقابله کولی شي چې مقصد یې په ماشومانو کې د مقابله رجحان پیدا کول دي. د کرکټ میچونو د افتتاح په وخت هډ ماستر مولانا فضل سبحان وی چې په سپورتس ګالا تابع کولو د المدینه ماډل سکول اینڈ کالج ناوګې انتظامیه د داد وړ ده. هغوی وی چې المدینه ماډل سکول نه صرف په تعلیمي میدان کې مخکې دی بلکې د داسې رنګه پروګرامونو سره به په هم نصابي سرګرمو کې هم مخکې شي. په دې موقع د انصاف ټیچر اسوسییشن بونیر سینیر نائب صدر مختار احمد د گیمونو په اهمیت رڼا واچوله او وی چې په صحتمند وجود کې صحتمند دماغ وي او د سپورتس ګالا سره به د ماشومانو پټ صلاحیتونه راښکاره شي. زه فیاض منیجنګ ډایرکټر المدینه ماډل سکول ناوګې تاسو ته مخاطب یم. تاسو ته به پته چې څنګه دا ماشومان نن په دې ګراوند کې راغونډ شوي دي او دی دا خوشحالي مناوي. نو دا زمونږ سپورتس ګالا شروع شوله. سپورتس ګالا زموږ به انشاءالله 3 ورځې کخیري او په دې کې به چې دی نه فوټبالي، بیډمنټن به یې پکې، کرکټ به یې پکې، لانګ جمپ به یې پکې، رسکشي به یې پکې. نو دا دې وړو د انټرټینمنټ لپاره چې دی نه مونږ منعقد کړله په دې وجه چې څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې المدینه ماډل سکول الحمدلله د تعلیم په میدان کې چې دی نه په دې ضلع کې او په دې وندن کې چې دی نو ډېر ښه پوزیشن اخیستی دی. نو مونږ وویل چې انشاءالله د هغې سره سره چې څنګه زموږ په تعلیمي پوزیشن ښه دی، څنګه زموږ تعلیمي کردار چې دی نو دا یو نمایه پوزیشن دی زمونږ. نو په دغه وجه باندې چې دی نو مونږ وایو چې د سپورټس په میدان کې یا د نورو کیلونو په میدان کې چې نو انشاءالله زموږ سکول زموږ ماشومان چې د دې ټالنټ مخې ته راشي او دوی په ضلعي سطح او په صوبایي سطح باندې دغه شي وجنګېږي. د هغې په وجه باندې زموږ سیکنډ سیمسټر ایګزام چې دی نو دا تیر شو، اوس ختم شو. نو د هغې په وجه باندې مونږ وایو چې د ماشومانو د بوریت وغیره چې دی نو ختم شي او دوی په یو نوې جذبې سره په دې نوې سیمسټر انشاءالله کم 3rd سیمسټر چې زموږ شروع کېږي چې هغې سره په یو نوې جذبې سره چې دی نو د هغې دپاره دوی کار شروع کړي. نو د هغې د وجې چې دی نو مونږ دا 3 ورځې سپورټس ګالا چې دی نو د دې د کړله ارینج کړله او په دې کې چې دی انشاءالله دوی به چې دی دغه کوي دا سپورټس به کوي. نو مونږ ستاسو انشاءالله امید ساتو مونږ نورو ملګرو ته هم ټولو چې څومره زمونږ د چملي وروڼه دي یا د نورو سکولونو راتلی شي او زموږ سره په دې سپورټس ګالا کې او زموږ سره په دې پروګرام کې شرکت کولی شي مونږ هغې ته هم ویلکم کوو او ډېره مهرباني. والسلام. نو دا به انشاءالله تعالی چې څلور ورځې کهیري په دې کې کرکټ دی، فوټبال دی، بیډمنټن دی او ورسره رسکشي ده او داسې نورو لانګ جمپ دی او دا ماشومان چې کوم دي دغه نوال نسلای نوال تر پیپ ته پورې. نو انشاءالله تعالی چې د دې لپاره به هم داسې اکټیویټي دا ټیچران دغه کوي ارینج کوي. نو انشاءالله تعالی په دې پای کې انشاءالله مصروف ساتو. بالکل او جی مونږه دا مشوره کړې وه پرون د پرنسپل صاحب سره. بل دا زمونږ خپل انټرنل گیمونه دي نو په دې کې مونږ په کرکټ کې شپږ ټیمان اخیستي دي او ټیمان مونږ په دې بیس باندې اخیستي دي چې لکه مطلب څنګه د PSL هغه ډرافټینګ کېږي مونږ په هغه ډرافټینګ بیس باندې اخیستي دي. لکه مطلب مونږ ورته کټګورۍ جوړې کړې وې، 4 کټګورۍ وې په دې کې پلاټینیم وه او ورسره ډایمنډ او ګولډ او سلور. نو په هغې کې بیا مونږ د پلیران چې کومونه په دې باندې خسنه کړی او د هر یو ټیم چې کوم مونږ آنران دي د ټیچران په خپله په دې کې شپږ ټیمان دي. یو MS زلمي دی، MS ځوانانو، MS ټارو، MS ټایګرو، MS ګلیډیټرو او ورسره MS او ایګلو. دا شپږ ټیمان دي او دا شپږ ټیمان چې کوم دي نو دا د دې شپږ آنران دي او د هغې مطلب آنرشپ چې دی هغې ته میلاو دی. سپورټس او دا کھیل کود چې کوم دی دا د ماشومانو دپاره په تعلیمي ادارو کې یو لازمي جز دی ځکه چې د تعلیم سره سره وړو کې په دې وړو کې چستیم پیدا کیږي او د دې سره سره په دې کې یو خاص جذبه پیدا کیږي ځکه د تعلیم سره ماشوم کې چې کله برداشت پیدا شي نو د دنیا په هر یو شعبه باندې چې ورزي
نو د کې یو جذبه مې په د کې یو حوصله د سره یو همت پکې او دا همت په بنیاد باندې د هر مشکل په وړه حل کوي او هغه باندې روان یو الله تعالی د هر دروازه کولاوي نو سپورتس د ماشومان د لپاره په هر یو اداره تعلیمي اداره کې ډیر ضروری دی په دې باندې په سرکاري سکولونو کې هم په 13 میاشتو کې یو لوی پروسس د یو چلے دا چې هغه د صوبې ته پکې واړوتی دي او د ډیسټریکټ په سطح باندې هم دغه سه د پرایویټ سکولونو د سپورتس غالا یا د دې د چکم ویک ته دغه د پاره د کېل کود د پاره نغم وسید ان شاء الله دغه افتتاح نن وشو او الله دې په خیر او عافیت سره دا سره ورسي او د دې ماشومان د مستقبل د پاره چې کوم حل زله افتخار سیب دی عمران سیب دی په المدینه ماډل سکول کې کین هغه سوکت چانه پټه بنانه ده هغه هر چاته معلومه ده چې دې سوره مهنت کی په تعلیمي لین باندې چې دې پورا کار کوي دغه سره سره د ماشومان په تربیت باندې او دغه په سپورتس باندې دې پورا توجه کوي نو الله دې له توفیق ورکړي چې د ماشومان د لپاره دغه سره راهنمایي او د سرپرستی دې قائم او دایمي او د ادارې له الله تعالی نور ترقی ورکړي سپورټس چې کوم دی د دې متعلق یو د انګریزي پروورب دی چې ا ساوند مان از ان ا ساوند باډي چې په صحتمند جسم کې صحتمند دماغي دا یو بنیادی نن سبا بنیادی د بچو یو بنیاد ګرځي ځکه چې کم ملکونه چې په سپورتس کې مخکې نن سبا غټ ټول ترقی یافته ملکونه تاسو کو یورپ ته وګورئ کو امریکا ته وګورئ د هغې دپاره جدا سپورټس سټیز هغې جوړ کړي دي او د سپورټس ته هغې پوره اهمیت ورکړی دی زه دا وایم چې سپورټس چې کوم دی دا د ماشوم په عادات اتوارو کې ډېر غټ تبدیلي راولي بل ځای کې یو تاریخدان وي چې په کمو ځایونو کې د کیل ګورونه آبادي نه هلته اسپتالونه ویراني او په کم ځای کې چې اسپتالونه آبادي نه هلته د کیل کم کیلونو آباد دغه چې کوم دي میدانونه دا غیر آبادي نظام چې دا یو ډیر لازمي جز دی د سره د ماشوم جسمانی گروث کیږي د سره ماشوم کې چې کله د لیډینګ کی نو د کې جذبه پیدا کیږي د هاروم برداشت کی او د پته هم په صحیح طریقې سره هغه د کی نه د سره بیا چې کله د عملی ژوندۍ تراشي د یو مفید شهري جوړیږي او د ملک او نوم روحانه کی مخه ته کچره پرس کده کې مخه ته ابیلیټي نه د ځلې نوم روحانه کی بیا په سلوشي ډیویژن نوم روحانه کی بیا په صوبې او بیا یوندا چې عالمی دنیا ته ورشي لکه نن سبا زمونږ تاسو وګورئ نو قومي کیل چې کم دی هاکی ده خو چونکې دغې د کوریج نه ورکولو د وجې نن سبا کرکټ راغلی د هغې په دا کې پی ایس ایل مو نن ما ډېر کتو کلوزلی اوس پاکستان جونیئر لیګ پی جی ایل نو د هغې د وجې ډېر ماشومان راوځي او د هغې د وجې دا بیا مخې ته لاړ شي او د خپل ملک نوم روښانه کړي نو دې د وجې زموږ پکار دی زه خصوصي د عمران صاحب دی او د اتحاد صاحب دی د المدینه سکول کم انتظامیه چې د هغې ډېر شکریا ادا کوم چې وړولی دا ماحول ورته مهیا کو دا پیسې ولا ورکړه دې سره ماشومانو کې مخې ته تلو انشاءالله نور سپیرټ پیدا شي